یو صحابی را فاطمه عدویه رضی الله تعالی عنها ماسوتن منځیو که د جمعې اوږدې اوږدې شپې وي او نیت یې وتړو په مانځه ودرېده او قرآن یې شروع کړو. قرآن وی 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 چې 2 رکعاته یې پوره کول د سحر اذانونه وشو. د سحر اذانونه وشو نو اسمان ته یې داسې وکتل او په ژړا شوه. وی الله دا شپې دي دومره لنډې دي چې زه پکې 2 رکعاته لمونځ هم نشم کولی. شپې دي دومره لنډې دي چې زه پکې 2 رکعاته لمونځ سرته نشم رسولی. الله ته به یې شکوه کوله. د بخاري شریف احادیث مبارکه چې مونږ وایو نو په دې کې د یو راوي نوم راځي ابوبکر ابن عیاش رحمه الله، بار بار دا نوم راځي. د چې کله وفات کېدو او داسې د نزغې ټیم او د زنکدن ټیم دی نو خورې خوا ته کېناستله په ژړا شو، ژړلې. نو ده ورته ویل لمه تبکي، ته ولې ژاړې؟ ته ولې ژاړې؟ وروره په تا باندې ژاړم که نه، ابکي علیک، په تا باندې ژاړم ځکه چې ته مړ کېږې جدا کېږې رانه، تا ته ژاړم. هغه ورته وی که ته خامخا ژاړې نو په ما باندې مه ژاړه، بیا په خپل ځان وژاړه، په ما مه ژاړه. وی د دې ورځې دپاره خو ما 80 کاله انتظار وکړو، 80 کاله ما د دې مرګ دپاره انتظار کو او نن زما هغه ژړاګانې ختمې شوې. ما په ژړل 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 چې الله ماله په دې ګوټ کې مرګ راوله، په دې کوم ځای چې مې دا کټ فروت دی الله ماله په دې مرګ راوله. د دې ورځې دپاره ما 80 کاله ژړلي دي چې هغه دعا مې الله قبول کړه او نن زما د خندا ورځ ده. نو ته ژاړې؟ ته ژاړې؟ پورې ورته وایي څنګه ولې دې ورځې دې ځای دپاره تا ولې ژړل؟ وی په کوم ځای چې زما کټ پروت دی، د کومې کوټې په ګوټ کې چې زما دا کټ پروت دی، د دې کوټې په دې ګوټ کې ما 18,000 پیرې قرآن ختم کړی دی. 18,000 پیرې، 18,000 په دې ځای کې ما قرآن ختم کړی دی. نن په هغې ځای باندې زما نه روح وځي نو ته ژاړې؟ ما خو دا ځای د الله نه غوښتو چې په دې ځای زما نه روح وځي. د قرآن داسې تلاوت پې کوو، داسې تلاوت پې کوو. الله یو صحابي را فاطمه عدویه رضی الله تعالی عنها د ماسوتن لمونځ یې وکړو، د جمعې اوږدې اوږدې شپې وي او نیت یې وتړو په مانځه ودرېده او قرآن یې شروع کړو. قرآن وی 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 چې 2 رکعاته یې پوره کول د سحر اذانونه وشو. د سحر اذانونه وشو نو اسمان ته یې داسې وکتل او په ژړا شوه. وی الله دا شپې دي دومره لنډې دي چې زه پکې 2 رکعاته لمونځ هم نشم کولی. شپې دي دومره لنډې دي چې زه پکې 2 رکعاته لمونځ سرته نشم رسولی. الله ته به یې شکوه کوله. الله د قرآن سره داسې عشق او محبت. یو ځل د عثمان رضی الله تعالی عنه چا تپوس وکړو، وی عثمانه دا قرآن چې ته څنګه وایي داسې موږ نشو ویلی، دا ولې؟ ته قرآن وایي او ستړی کېږې نه، دا ولې موږ داسې نشو ویلی؟ عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایل والله قسم په الله کو چرته ستاسو دا زړونه صحیح وی کنه لما شبغت من تلاوت القرآن، تاسو به د قرآن د تلاوت نه ماړه شوي نه وای. ستاسو زړونه صحیح وی، تاسو به د قرآن د تلاوت نه وای ماړه شوي، خو تاسو چې لږ تلاوت وکړئ ستړي شئ ځکه ستاسو زړونو کې مرض دی، زړونه خو صحیح نه دي. کنه قرآن تلاوت د مړېدو شی نه دی. داسې به لرې پرېږدوئ، نږدې زمانه کې درته وایم. مولانا زکریا رحم الله، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله دا فضایل اعمال چې لیکلی دی ټول یې ډېر ښه پېژنئ. د ده متعلق راځي
او چې کله د قرآن ختم کو وړوکی ماشوم قرآن په حفظ باندې ختم کو نو د ترور کره لاړ خالا کره نو ترور یې ورته وی زکریا خبر شي ما چې حفظ دې کړی قرآن دې ختم کړی دی یا خالا ما خو قرآن ختم کړی مبارک شه بس مبارک وشو خو خاله ورته وی وړه مې غواړي چې زما په مخ کې هلک تلاوت وکړي کنه چې زه وارم تاسو قرآن ویلې دی تروري چې قرآن درته خامخا اورم تلاوت درته کوم نو پاوداسه کې بیا په کې یو دوه رکعاته نفل ولې نه کوم زه به په مونځ باندې ودرېږم زه به وایم ته به زما تلاوت واورې ټیک ده چې زکریا رحم الله په مانځه ودرېده نو ترور یې ورته وي لږ صبر وکړه زه چې ما اودس وکړم که نه چې په تا پسې ودرېږم ته مې به امام شو زه به دې مقتدي شم ته مې به امام شو زه به دې مولانا زکریا رحم الله نیت وتړو ماشوم دی او شاته پسې ترور ودرېده هغه مقتدي شوله مولانا زکریا مولا چې قرآن شروع کو وای دومره خونې ولا ورکو چې دوه رکعاته یې کول نو والناس ته قرآن رسولی و والناس ته قرآن ورسو دی ورته سوي تروري تا ته لږ تلاوت اورم تا ته لږ غونته کې تلاوت اورم خو چې قرآن شروع کو دومره خونې ورکو چې نه ترور په ځان پوهېدلی ده او نه مولانا زکریا رحم الله په ځان پوهېدلی دی چې پوهېده نو قرآن یې والناس ته رسولی و قرآن د ټول نه زیات تلاوت کیدونکي کتاب دی ټول نه زیات تلاوت کیدونکي نو یو د قرآن تلاوت کوئ کم از کم ما درته حدیث مبارک ذکر کو چې د ورځې څو آیتونه تلاوت کوئ 200 چا چې په ناظره باندې ویلی دی او چې کم حافظ قرآن دی نظام ای حافظه په لاره باندې روانې قرآن وایا په دکان کې ناست قرآن وایا په پټي کې ځان له کار کوي قرآن وایا ځکه که یو سړی درنه تپوس کړي چې حافظ صاحب هسې په جنت کې به دې کومه مرتبه وي وایي زه چې روان شم او چې الناس ته قرآن ورسېږي هغه به زما مرتبه وي وایي چې د قرآن څومره حروف دي دومره په جنت کې زما درجې دي دومره زما په جنت کې ځکه نبي علیه السلام فرمایي وی الله تبارک وتعالی به حافظ قرآن ته وی ای حافظ قرآن دا قرآن خپ کلاره وایه په خوان وایه او د جنت په درجو ورخیجه چې کم ځای کې من الجنة والناس ته ورسېدي هغه به اخري مقام ستایي که څوک چې د حافظ قرآن درجه کومه ده مرتبه کومه ده نظام چې څومره د قرآن آیتونه حروف دي دومره د حافظ په جنت کې درجې دي الله بعضې بدبخته پکې نن سبا راپاسي وایي صرف په ناظره باندې قرآن ویلو کې ثواب نشته تاسو به اورېدلي که نه سوشل میډیا د ډېر بدبخته پکې روزي هر سړی پکې ځان ښایي او هر سړی مفتی دی او هر سړی عالم دی په سوشل میډیا باندې زه ورته هم بدبخته کو ته په احادیثو پوهېدلې نو دا خبره به دې نه وکړې یا خو په احادیثو پوهېږې نه او یا احادیث منې نه دو خبرې دي یا پې پوهېږې نه او یا یې منې نه خو په حقیقت کې دا حدیث منې نه او ځان ښکاره کوي نه دا د حدیث منکر دی ځان ښکاره کوي نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په الف لام میم باندې 10 نه کوي سونه کوي نبی علیہ السلام فرمایي زدانو هم چې الف لام میم دا یو حرف دی الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی میم ځان له حرف دی درې حروف شو په هر حرف باندې لس نه کوي نو سونه کوي شوي 10 نه کوي زما دی حدیث کې کو د لک سوچ وکړو کنه چې په ټول قرآن کې نبی علیہ السلام د الف لام میم لفظ ولې ذکر کوي نور الفاظ په قرآن کې نشته شته که نشته نبی علیہ السلام د الف لام میم ولې ذکر کړي الف لام میم ذکر کړي چې د الف لام میم په معنا څوک نه پوهېږي الف لام میم په معنا دا د حروف مقطعات نه دي مونږ چې معنا کوو مونږ وایو الله اعلم بمراده، الله خو پوه دی په معنا د دې حروفو. داسې وایي که نه پوه؟
د په معنی ته پوهیږي نه پوهیږي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي سونه کوي دی پی دا نبی علیہ السلام د دې خلکو د خلی د چفکولو د پاره د الف لام میم وایو چې په اخر زمانہ کې به داسې بدبخت روزي چې هغه وو چې په معنی نه پوهیږي ثواب پکې نشته. نبی علیہ السلام هغه لفظ ذکر کو چې په معنی نه پوهیږي څوک. نبی علیہ السلام فرمایي دیرش نه کوي دا دې بدبختو د خلی چفکولو د پاره. الله مونږ ته داسې کلام را کړی دی اسې دا قرآن ډېر لوی شان لري ډېر لوړ مقام لري. یو خو د دې تلاوت څه کوئ زیات کوئ څه کوئ زیات کوئ. او دا د قرآن شان هم دی په ټول دنیا کې زیات لوستونکی کتاب قرآن دی. په ټول دنیا کې د ټول زیات لوستونکی کتاب قرآن دی. قرآن د قرائت نه علما ناس دي قرائت لوستلو ته ویل شي او دا قرآن هم ډیر لوستل کېږي ځکه ورته قرآن ویل شي دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېر مننه. والسلام.